اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانان ورونو دغه مدرسې ته راغلي یو، دغه قرآن شریفونه برای ایصال ثواب د بناتو مدرسه ده. دغه بناتو مدرسې ته هم دغه قرآن شریفونه راوړي دي، چونکې دننه زنانه دي، غټې زنانه دي، نو هغه خو نشي، خو دا کم پکې چې ماشومان دي د تجوید قرآن شریفونه هم راوړي دي دې مدرسې ته. چېرته چې هم قرآن شریفونه چاته پکاري کومو مدارسو کې، مونږ بار بار دغه وینا کوو چې تاسو بالکل مونږ سره رابطه کوئ. انشاءالله مونږ به تاسو ته د ایصال ثواب دپاره قرآن شریفونه درکو. هغه سپارې پکې هم ورکه، دغه ورکه، دغه سپارې ول ورکه. ته اکرام بھائی ته راشه دلته، ته دا ما ته اوس داسې ونیسه، دلته یې راوړه، دلته موبایل باندې چې دی خو راشه. مسلمانانو ورونو دغه ته راشه، اکرام بھائی رانږدې که ده دلته چې اوس کومو مدارسو کې بیا دغه قرآن شریفونه یي، دغه ضعیف قرآن شریفونه، دغه موږ د دغې مدارسو نه راغونډو. اوس دا ضعیف قرآن شریفونه تاسو وګورئ، داسې دا بوجۍ کې ټول هم دغه ضعیف قرآن شریفونه دي. اکرام بھائی دې ته رادې خوا که، داسې رادې خوا که، دغه ضعیف قرآن شریفونه دي ټول. دغه بله دې کې هم تاسو وګورئ، دغه اکرام بھائی دغه قرآن شریفونه تاسو کتی شئ، دا ضعیف قرآن شریفونه دي. دا مونږ وړو، دغه بیا کفن دفن کوو، کوم چې ټیک کېږي هغه ټیک کوو، کوم چې نه ټیک کېږي نو دغه بیا تاسو کتی شئ. دغه قرآن شریفونه دا مونږ د دې مدارسو نه دغه قرآن شریفونه مونږ راوړو، بیا کفن دفن کوو. نو تاسو ټولو مسلمانانو ورونو ته زما دغه درخواست دی، قرآن شریفونه بچی راشه دا ورسره ویسه، اله ځه ویسه، اله بچی دا هم ویسه، دغه ویسه بیا، لا ځه دغه ویسه. مسلمانانو تاسو ته هم دغه درخواست دی، دغه قرآن شریفونه راوړه، دغه راوړه بچی، دا راوړه، اله ماشاءالله راوړه بچی، هغه هم راوړه، پاڼې ورسره راوړئ، وړې پاڼې هغه هم راوړئ. مسلمانانو چېرته چې هم ضعیف قرآن شریفونه دغه تاسو وینئ، دغه مدارسو ته مونږ ځو او دغه قرآن شریفونه د خلکو په خپل وس دس پوره کړی، دغه تاسو کتی شئ. تاسو مونږ سره رابطه کوئ، انشاءالله د دې د کفن دفن چې کوم دی دغه به مونږ باقاعده طور بندوبست کوو، او چاته چې هم د قرآن شریفونو ضرورت وي نو هغه هم مونږ سره رابطه کوئ. ورسره تاسو ټولو مسلمانانو ورونو ته هم درخواست دی چې تاسو کومک کوئ د سواتي فاونډیشن سره چې دغه نوي قرآن شریفونه مونږ د غریبانانو مساکینو ته رسو. ورسره دغه د کفن دفن چې کوم دی دغه ورسره هم مونږ بندوبست کوو. نو خپل کوشش او خپله مرسته ضرور کوئ. په لوی الله سپارو، د الله په امان.